اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه وكرجي طلب د اوبو کو موسی علیہ السلام د پاره د خپل قوم دا هغه وادي تیه کې دی دیرو نو دا غي ذکر دی. فقل اضرب نووي منګه وهته بعصاك الحجر فهم صاف پر باندې دا کانه یو څلور ګوټه کانه هغه له موسی علیہ السلام همسار اخلاص کړه انو بس درې کینې د هر طرف نه ولی د اوبو دا جاری شوي او دی دولس قوم نو بس یو قوم ته خپل حواله شوي دي نو بس کې امنه سلوا خوري فن فجرت منه نو جاری شوي منه ردغه کانینا اسنتا عشرتا دولس عیرن چینی قد علم پتائی سر پیجندلو کل اناس هر یو قوم مشربهم زید اسکلو دو بوخ پلو یعنی اغا والد دو بوخ پل کلو خرائی وشربو اسکای من رزق اللہ در رزق دالانا ولا تعصو فی الارض او مکی گے مگر دیتا صفز مکہ کی مفسدین فساد کون وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کله چې وی تاسو اے موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز موږ صبر نکو علی طعام واحد په یو خوراک لمنه سروان استوری فدعو لنا ربک نو او غواړه زموږ د پاره در خپلنا یخرج لنا چې رو باسي زموږ د پاره مما د هغه نه تنبت الارض چې را زرغونی ازمکا س من بقلها د سبزیانونه وقصائها او د خټکو د زمکینه خټکی او بادرنګ وفومها او د غنمو د دینه او فوم اوږي ته وي د اوږي د دې زمکینه وعدسها او د نسکونه مسور دال ورته وي وبصلها او د پیازو د زمکینه قال وی ورته موسی علیہ السلام اتستبدلون آیات بدلول غواړي الذي هغه خوراک هو ادنا چا ډیر کمزور دی بالذي په مقابله د هغه خوراک هو خیر چا ډیر غوړه دی نزیوی آو دا سکو احبتو اللہ تعالی ورطا او فرمائل موسیٰ علیہ السلام تا دی دوایا چی احبتو کسیتا مصران یو خار دا یعنی یو خار دا خارونو تا فین لکم پس بیشک استاو دا پارا ما سألتم اغسری جی تاسو اغوارا وضربت علیہم الظلتون اوہل شپدی باندے ذلت خواری والمسکنتو غریبی وباو دی اختشو بغضب من الله فغضب دا الله ذلك بأنهم او دغا غضب او دا خواری او مهنت او دا غریبی بأنهم فسبب دې چې بشک دوی چې کانو یکفرون انو دی به انکار کو بآیات الله فآیاتون دا الله ويقتلون النبیین او قتل والبه پیغمبران بغیر الحق پنا حق باندې دی بنی اسرائیل خپل ډیر پیغمبران قتل کړو ذالک او دغا غریبی او ذلت بما عصوا په سبب د دې سره چې دینا فرمانی وکړه وکانو یعتدون او دوی چې تجاوز کو د حدنا د شریعت د حد نه تجاوز کو ان الذين امنوا بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل دي والذین هادو هغه کسان چې يهوديان دي والنصارى ونصارى دي والصابئين او هغه عبادت کوونکی د ستورو یا د ملائکو دي ته وي صابئي نو دا ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي نو مطلب دا چې ظاهري ایمان راوړل دي او سرسری ایمان راوړل دي او کامل ایمان والے نه دي نو دی يهوديان نصارا او دو ستورو یا د فرشتو عبادت کوونکی دی چې دی من آمن بالله نو چا چې ایمان راوړو په دوی کې په الله تعالی باندې او یوم الاخر په ورځ د قیامت او عمل صالحا نیک عمل وکړو فلهم اجرهم دې لپاره اجر دې بدلی دې عند ربهم پنځ رب دې ولا خوف عليهم نبير په دې باندې ولا هم يحزنون او نه بدی غمجن کیږي وایذ اخذنا ميثاقكم وکړه چې واغسل موږ وعده تاسو نه ورفعنا
د بني اسرائیل ته الله تعالی فرمایي دا دې خباثت ته اشاره ده چې دې خپل وعده ماتې کړې ورفعنا فوقكم الطور پورته کومګه راوچت کومګه د پاس تاسو کوی تور لره الله تعالی وي موږ ورته وي خذو انیسای ما اتیناکم هغه احکام چې ما درکړي تاسو ته بقوتن په مضبوطیا سره وذکروا او یاد کړئ ما فی هغه چې په دې کتاب کې دي لعلکم تتقون د دې د پاره چې تاسو د الله د عذاب نه بچ شئ نو دی وی ښه ثم تولیتم نو بیا مخواړو تاسو وګرځیدئ من بعد ذلك پس د دینا د خپل خبرې نه وګرځیدئ فلولا فضل الله کچرنه فضل الله علیکم پتا سبحانه ورحمت الله لکنتم نخامخا تاسو بشوي وي من الخاسرین د تاوانیانو نه خو بیا در الله توبه قبول کړه ولقد علمتم او یقینا چې تاسو پیجندل الذين كفروا اعتدوا چې زیاته کړو منکم تاسو نه په سبت په بار د ورځ د خالی کې دیتا الله جل جلاله فرمایلیو وی تاسو به د خالی په ورځ باندې د میانو کار نه کوي فقلنا لهم انو دی بیا نافرمانی وکړه کورونو ته لختي جوړ کړو نا میان په لختو کې دی کور تراله نو بیا به د اتواره د ګولو په نور ورځو کې بیا نیول نو د الله د یو منشوي کار نه دا د پردي یو باطل هیله جوړ کړه الله تعالی په عذاب نازل کړ فقلنا لهم نو وی مونږ دې تکونو شیطانو قردتن شادوغان خافئین ذلیلا انو درې ورځې پس بیا هلاک په دغه حال باندې فجعلناها نو وګرځول مونږ دا قصه دا واقعه نکارن عبرت لما بین یدها د پاره د هغه خلکو چې په دغه وخت کې موجود وما خلفا او هغه چې رستور دی واقع نه وو وموعظه ونصيحه للمتقين د پاره د متقیانو خلکو وإذ قال موسى او کله چې وی موسی علیہ السلام له قوم خپل قوم ته ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي بقره یوا قالو دی ورتوی اتتخذنا ایت نسیم لرا حضوان پټو کو سرا دا سکفانو اغیراله موسی علیہ السلام ته او دیوی په زمونږ تر چا وجلې دی چې دا غل معلوم شي دا قاتل معلوم شي موسی علیہ السلام تعالی او فرمایل وی دی ته داسې وایي نو دی ورته دا ته موږ پر ټوګه کې قال نو وی موسی علیہ السلام اعوذ بالله ذ پناه غواړم د الله تعالی په ذات سره ان اكونا د دې خبر نه چې د شما من الجاهلین د ناپوهانو نه ټوکه هو ناپوهان خلق دي قالوا ادع لنا دی دا ډیره خدانو قالوا ادع لنا نو دی وی اوغاړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې واضح کی ښکارا کی بیان کی مونږ لرا ماهیه چې دا غوا څنګه ده قال نو وی ورته موسی علیہ السلام انه بشکد الله تعالی یقول فرمای انها بقره چې بشکد یو غوا ده لا فارض چې نه زړه ده ولا بکر او نه بچی ده عوان درمیانه ده بین ذالک په مند دي کې ففعلون او کې تاسو ما ته عمرون هغه تاسو امر کولی قالوا نو اوی دوی بیا وتوی ادعو لنا نو وګوره زمونږ لپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې واضح کی مونږ ته ما لونها چې څنګه دی رنگ دی قال نو اوی ورته موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله تعالی فرمای انها بقره چې بشک دا یو غواده صفراء تکزیړه فاقع پلکیدون کې دی لونها رنگ دی تسر الناظرین چې خوشحالی کتون کولرا قال ادعو لنا نو اوی دوی چې وغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما هي چې دا غوا څنګه ده یعنی د کار کې سب څنګه ده ان البقره بشک دا غوا تشابه علینا ګران شوی د په مونږ باندې ګران یعنی مونډل د داسې غوا وان او مونږه ان شاء الله کچری الله غوړي لمهتدون خامخه
صحیح لار موندون کیو د دلته ان شاء الله ویل بس خبر ختم شو کني لګیا بو بیا قال نو ورته موسی عليه السلام انه يقول بشك الله تعالی فرمای انها بقره بشك دا یو غوا دا لا ذلول چې ندا جوتی هغه ساروی ته وی چې هغه یوي کوي تصویر الارض چې اړیز مکلره ولا تسقي الحرث او نو بقي فصل ارټیم نه مسلمه او دا سالمه ده یعنی روغه ده روغه رمټه ده لا شیت فيها نشتر عیب پدې کې قالوا الان ندی ورته وسو جئت بالحق تراتل القلب حق باندې فذبحوها نبذ غيمند دا د یو یتیم سره او به په داغه چې سوره قیمت ته غوښتنه هغه عمره ولا دی ورک فذبحوها ندی حلال کړه ذبح کړه هغه وما كانوا يفعلون او نو دوی چې دا کارې کړې وي خو بس زړه نو هو دا الله حکم ورته وشو بس په خبره کې رااله دا کار یو بادر نه خواسته